وای ځان په خپل کور کې میلمه راته ښکاره شو لکه تلی په سفر و میزبان رالی. نو اول خو د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه، شاهد صاحب، نیازک صاحب، فاروق نیازبین، نظام صاحب، داسې نور کوم ملګري میلمانه دي زما نه پاتې کېږي، هغوی ته په خیرالی د پړانګار په خاوره د پړانګار د عثمان خیلو په سیمه باندې او ډېره مننه یې کوم چې راغلي دي او وخت یې راکړی دی. او د پړانګار کې مشاعرې ډېرې شوي دي، خو چونکې په دې ځای کې یا په دې کلي کې زما چې څومره فکر دی دا اولنی ځای دی او دلته کې به یو مشاعره بله هم کوو، هغه به بیا د دې نه نوره خوندوره وي، نوره خوندوره وي. نو د جلبل صاحب دغه یو څه شعرونه چې که زړه مې پردی نه شو نو دا نوم راله بدل که، که زړه مې پردی نه شو نو دا نوم راله بدل که، او که ستا لیونی نه شو نو دا نوم راله بدل که. بینا په مې راوړې خو تلاس که ستا په لاس او که ساز یو بنګړی نه شو نو دا نوم راله بدل که. بینا په مې راوړې خو تلاس که ستا په لاس او که ساز یو بنګړی نه شو نو دا نوم راله بدل که. او دا زوی د سکول ته بوز او په سکول کې داخل کا، شاهد صاحب دا زوی د سکول ته بوز او په سکول کې داخل کا، او بیا که سړی نه شو نو دا نوم راله بدل کا. او دغه یو څه شعرونه چې د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګارې خیږي، د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګارې خیږي، او د چترالي ستار تارونه دي ټنګارې خیږي، او د انتظار مې انتظار نه ده د خوبڼې لور ده چې لږ ناوخته که موده وي بیا خڼارې کېږي. مننه ځکه دغه یو څه شعرونه نور هم چې جنګ کړي نثار مومن صاحب، جنګ کړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه، جنګ کړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه، او که مړه دغه سړي شو نو زما په تاوان نه، او ما ښکلي ورته وویې خو ما لاړې ورته تو کړې، او که وچ دی که شمالي شو نو زما په تاوان نه. او دغه یو څه شعرونه چې چرته یو دې سم له جنګه خطره ده، چرته یو دې سم له جنګه خطره ده، یا پښتون وطن ړنګه خطره ده. ستا خمار یې را پرزو را باندې نه دی، ستا خمار یې را پرزو را باندې نه دی، د تیرا د غرونو بنګه خطره ده. او خطرناک شي خطرناک در نه گذار شه، خطرناک شي خطرناک در نه گذار شه، د علم د سر ګړنګه خطره ده. او شعر پکې و چې شملورو که رښتیا را باندې وایې، جلبل صاحب شملورو که رښتیا را باندې وایې نو د شملې ته مو له لنګه خطره ده، شملورو که رښتیا را باندې وایې د شملې ته مو له لنګه خطره ده. او بیا به ښکلي چنارونه را ماتېږي، نیازبینه بیا به ښکلي چنارونه را ماتېږي، بیا سیلۍ ده بیا بدرنګه خطره ده. او خوشحال خانه را ژوندی شه را ژوندی شه، خوشحال خانه را ژوندی شه را ژوندی شه، لا اورنګه له فیرنګه خطره ده. او باچا خانه د ودان د چغې اورې، باچا خانه د ودان د چغې نو اورې نو بس راځه که نه ملنګه خطره ده. زما په خیال دومره به ډېرې شاهد صاحب به اورو. دغه ملګری غوښتنه کوي چې د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی، زاړه شعرونه دي، د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی، او غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او مولا که ما رباب جومات ته را نه وړو نو دا دی، مولا که ما رباب جومات ته را نه وړو نو دا دی، او جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی. او دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي، دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي، دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی. او دا وس مې و او دا مې له کاروان سره وکړو، دا وس مې و او دا مې له کاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی. او تا وی زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخله، ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی. او دا سیمه به څوک نه پېژني دا څنګه کېدی شي، دا سیمه به څوک نه پېژني دا څنګه کېدی شي، دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی. او دغه یو څه شعرونه نیازکه چې زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم، زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم، دا دی ښه ژوندی یم خو مړی یم. او ټول لاهور زما په تماشه ولاړ،
ټول لاهور زما په تماشه ولاړ ورک یم د پښتون وطن وګړی یم دالو پټي دا د اديري جنډې دالو پټي دا د اديري جنډې دا مې قافله د زې غړی یم او بار مې د وجود تر دغه ځای راوړو بار مې د وجود تر دغه ځای راوړو بس د نورې نشم وړی ستړی یم او را مې تاو یم د خپل ورمېږه تاو یم د خپل ورمېږه تاو یم یا سړی آرامې کاږه پړی یم او وخت پالیسي راته بدله که وخت ستا ودان یم نیمګړی یم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسه